نن په خیبر پښتونخوا کې چې څنګه دلته په گلف کې د رمضان المبارک لومبنۍ ورځ ده، نو په خیبر پښتونخوا کې دا د مفتي پوپلزی صاحب چې دی هغه یې وي چې یاره د بنو نه، د کرک نه، د کوواټ نه، د مردان او صوابه د ډېرو علاقو نه شهادتونه راغله، 15 شهادتونه راغله او هغې باندې هغوی اعلان وکړو په خیبر پښتونخوا کې. بیا چې کوم د رویت حلال کمیټۍ چیرمین دی مفتي منیب الرحمن صاحب، نو هغې وایي چې موږ نه ده لیدلی او دا د ډېر وختونو دا سلسله را روانه ده. نو دا د دې حل څه تاسو ګڼئ چې ولې د خیبر پښتونخوا په دې دغه باندې لکه ولې مفتي پوپلزی صاحب چې دی هغه هم عالم دی، مفتي دی، بیا هغه خو د ټولو خیبر پښتونخوا دپاره خپل ایمان نشي خرابولی که نه؟ نو دا تاسو څه ګڼئ چې د دې مسلې حل سره؟ او دا سوال موږ ته وسیم را لېږلی دی د دوبۍ نه، د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د آفس نه. خان دا داسې مسله ده چې دا ډېرو غټو خلکو نه ده حل کړې، نو موږ به یې څه حل کړو؟ خو اصل کې رایې خو به خپله ورکولی شي. رایې خو دا ده چې پوپلزی صاحب هغه ډېر مشر، ډېر محترم او ډېر قابل قدر شخصیت دی، دې کې شک نشته. یو تاریخ دی، یو هسټري ده چې پېښور کوم جوماته کې دی په ده کې د والد صاحب الله دې غریق رحمت کې لوی عالم و. او چې کله هندوستان او پاکستان دا یو ملک و، بنګال پاکستان هندوستان، نو په هغه کې چونکې اسلامي حکومت نه و، نو یو د دهلي چې کوم جامع مسجد و، یو دا مرکز و، او بل دا جومات چې کوم د پوپلزی صاحب دی دا مرکز و. د دې دواړو جوماتونو کې کمیټۍ وه د علماو. نو د هندوستان په یوې کونې کې به هغوی اعلان کوو د اختر او د روژې، او په دې بلې کونې کې به مسجد دغه د قاسم علي خان دې نه به دا اعلان کېدو. ٹھیک شو. بیا دغه شی راتلو د پوپلزی صاحب والد صاحب، او بیا پوپلزی صاحب نن ژوندی دی، دا مطلب د پوره مشر دی. سوال دا دی چې دا یو هسټري وه، دا یو تاریخ و، خو په هغه ټیم کې نه رویت هلال کمیټۍ وه او نه حکومت دا خپله ذمهواري سنبالوله. ولې چې شرعي لحاظ سره اختر، روژه او جمعه دا څیزونه دا د حکومت ذمهواري ده، دا زما او ستا ذمهواري نه ده. او دوره پورې چې د روژې او د اختر اعلان دا به قاضي ته مونږ جج وایو، خو عام جج هم نه، چې کوم چیف جسټس لکه سعودي کې چې کوم قاضي القضات دی، چیف جسټس دی، هغه د روژې او د اختر اعلان کوي. امارات کې چې کوم زمونږ چیف جسټس دی، ولې چې دا قضا ده، دا عدالت دی، دا یو حکم دی، حکم چې کوم دی هغه قاضي دغه کوي. چې کله پاکستان کې دا کمیټۍ نه وه چې کوم رویت هلال کمیټۍ ده، نو هلته کې هر علاقې چې کوم معتبر یو عالم به و، مشر عالم به و، هغه باندې به خلکو اعتماد و، هغه به دا کوشش کاوه، نو هغه به ګواه تېر کو، اعلان به وکړو. بیا 1973 کې چې کله 71 الیکشن چې وشو، نو زمونږ 8 کسه لوی علما چې هغه کې مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث زاروي صاحب، مولانا عبدالحق صاحب د جماعت اسلامي چې کوم یا توفیلو، دا لولو شاه نوراني صاحب وغیره، دا خلک اسمبلۍ ته لاړه. نو دوی چې څنګه د ختم نبوت د عقیده او دا یو قانون جوړ کو، دغسې د دوی په مطالبې باندې رویت هلال کمیټۍ جوړه شوه، او بیا د دوی په مطالبې باندې د هغې چیرمین او د هغې زونل کمیټیانې په ټولو صوبو کې جوړې شوې، او بیا د ضلع تر لیول پورې جوړې شوې. چې یو ځلې حکومت خپله ذمهواري واخسته، نو د هغې نه پس ته شرعاً هېچا ته دا حق نشته چې هغه بیا د حکومت په کارونو کې مداخلت وکړي. لکه مثلا په پېښور کې، پېښور مثال به مونږ واخلو چې پېښور کې غلا ده، دا قتل ده، جګړه ده، نو هغې دپاره یو داسې کس نشته چې هغه په خپله باندې په هغه باندې یو سزا نافظه کړي یا هغه جیل ته واستوي، بلکې د هغې دپاره مخصوص حکومت یو خپل ځایان جوړ کړي دي. د پولیس محکمه د هغې خپل کار دی، د ټیکس محکمه د هغې خپل کار دی، د روډونو چې کوم محکمه ده د هغې خپل کار دی. نو حکومت هر چا له خپل کار تقسیم کړی دی. نو د رویت هلال کمیټۍ چې کوم ذمهواري ده، هغه په مونږ باندې شرعاً لازمه ده چې مونږ د هغې اتباع وکړو. بیا زه به دا ووایم چې مفتي منیب الرحمن صاحب د ده نوم ولې اخیستلی کېږي؟ د څه ګناه کړې ده؟ اول خو زه د دې خبرې ګواه یم، او علی الاعلان دا خبره زه کومه چې مفتي منیب الرحمن تقریبا 19 کاله به کېږي چې دا چیرمین دی، او دا فی سبیل الله دا خدمت کوي، دا د حکومت نه تنخواه فیسیلیټیز وغیره دا نه اخلي. ده په یو شرط دا شی قبول کړی دی،
هغه دا دی چې کله هم حکومت په ما باندې دباو واچو په هغه ورځ به دا شی زه پرېږدمه. حالانکې مونږ خو ده باندې الزامات لګو چې سرکاري ملا دی، خو چونکې خلکو ته حقیقت پته نه وي نو ځکه هر سړی مطلب دی د ځانه بې بنیاده خبرې، الزامات او تهمتونه دا لګوي. دومره خبر دا چې مفتي منیب الرحمن د رویت هلال کمیټۍ نه عبارت نه دی. د مونږ لوی لوی علما چې کوم د هر مکتب فکر دی، لکه په دې کې شیعه، بریلی، دیوبندی، اهل حدیث، غیر مقلد وغیره چې څومره پاکستان کې مذهبي جماعتونه دي، د هغې ټولو نماینده هغه د مفتي منیب الرحمن سره په دې کمیټۍ کې ممبران دي. او د ټولو نه زیات چې پاکستان کې ټولو نه زیاتې مدرسې دي هغه زموږ د دیوبند علماو دي. او زموږ د ټولو مدرسو چې کوم جنرال سیکرټري دی مولانا حنیف جالندري صاحب، زما استاد هم دی، د خیر المدارس معتمم دی، هغه د مفتي منیب الرحمن سره په سایډ چې کوم کس ولاړي دا مفتي حنیف جالندري صاحب دی. نو چې یو طرف ته د تمام پاکستان د علماو د تمام مذهبي مکتب فکر هغه یو اجماع ده، او حکومت یو کار ته دپاره یو کمیټۍ جوړه کړې ده، هغې ته یې ذمهواري ورکړې ده. نو زما چې څومره علم دی یا څومره چې علما دي هغې سره چې موږ دا خبره کوو نو چا ته دا حق نشته چې هغه په خپل علاقې کې به یا د اختر اعلان کوي او یا د روژې اعلان کوي. او بیا ما د ډیرو پېښور د علماو سره د علاقو مشرانو علماو سره نامونه اخیستل په کار نه وي، هغې سره ما دا خبره کړې ده چې جی تاسو دا خبره ولې منئ، تاسو ولې اختر کوئ؟ وایي جی زموږ مجبوري ده، وایي خلک بس کوتک والي او نه مني خبره. نه نو چې هغوی میاشت وویني نو موږ مطلب چې په میاشت لیدو باندې به مسلمانان روژه نه کوو؟ کوو به، ولې به نه کوو؟ سوال دا دی چې تاسو ته به یاد دی چې پروسه کالو کابل کالو په سعودیه کې چې هغې ډېر غټ فاین پرې کو چې دی نه په حکم کې غلطي شوې وه، صحیح ده؟ نو هغه فاین هغه په ځان خپله جرمانه ولګوله، کفاره نه وه. سعودي حکومت وایي چې دا به مونږ په ځان جرمانه لګوو. ولې چې لمر چې کله ډوبېږي نو د لمر سره دوه څیزونه، یو سپوږمۍ، نو سپوږمۍ چې کوم د مونږ میاشت وایي هغه په دې صورت کې د هغه دواړه غاښونه چې کوم هلال دی هغه بره یو د لمر سره چې کوم د زحل ستوری هغه داسې په سایډ دغسې راځي، داسې ښکاري. نو کله کله ولې چې عوام دور ایکسپرټ خو څوک نه وي چې دا اوس هغه زحل دی که دا چاند دی که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې کیدای شي چې دا مغالطه وي، که نه جغرافیکلی پاکستان چې څنګه پروت دی نو دا سوال نه پیدا کیږي چې په پنجاب کې یا په کراچۍ کې د میاشت نه وي چا لیدلی او په سرحد کې دې وکتل شي. جغرافیایي لحاظ سره دا ممکنه نه ده. الله پاک یو نظام دی، خدای پاک دا ټول سورج او چاند او ستوري دا په خپل نظام ته چلی. نو د رویت هلال کمیټۍ چې کومه ده هغې چونکې د حکومت تمام تر سورسز د هغې سره وي، هغې کوشش دا کوي چې مونږ په هغه ځای کې خپل میټینګ وکړو چې په کوم ځای کې د چاند د کتو زیات امکانات دي، ولې چې دوی سره موسمیاتو والا هی، دوی سره د فلکیاتو والا هی، دوی سره زمونږ په کراچۍ کې غټه مدرسه ده جامعة الرشید، چې جامعة الرشید کې د فلکیاتو باقاعده یو ډپارټمنټ دی او په هغه کې د فلکیاتو تعلیم ورکول شي، هغې هم دوی سره یي. نو ټول ایکسپرټ دا یو طرف ته او ټول علما، یعنی اجماع خدا ده که نه چې د پاکستان درې صوبې یو طرف ته او د پېښور چې کوم یعنې صوبه سرحد چې کوم نیم دی، لکه مونږ فرض کړه مونږ یې نه کوو ورسره، مونږ ډي خان ضلع، کلاچي ضلع او ټانک ضلع، زه خپله د ټانک یم، په بنو کې نن روژه ده مونږ طرف ته نشته. ولې چې زمونږ علما بیګه که چا فیسبوک باندې کتلي زمونږ سپین جومات کې د هغې اجلاس او هر کال ته مطلب دی چې مونږ د روژې نه اول هم یو اجلاس کوو او د روژې په دغه مونږ په یو اتفاق ایدي په یو اتفاق باندې. ولې چې مونږ شرط ته ګورو، شرط کې دا دی چې حکومت کومه ذمهواري نباو کوي نو مونږ ته د هغې منل پکار دي. او په دې کې دا دی چې په دې کې یو علم د علم الفروق یا یو علم فقه دی، بل علم الفروق دی. نو دا بحث لکه د عوامو دپاره نه دی خو علماو دپاره دی. هغه په دې خبرې باندې پوهیږي چې زما یو ذمهواري نشته. لکه مثلا یو مثال به درکمه، مثال دا دی چې یو سړي میاشتو کته د رمضان او دی قاضي ته رالو او دی قاضي ته ګواهي کوي او قاضي د هغه ګواهي رد کړه، په څه وجه باندې؟ ټیک شوه.
نو دا سړی چې دا په خپله میاشت کې دا به سبا روژه ساتي که نه به ساتي؟ پکار ده چې وساتي. ساتي به یې، ولې چې روژه عبادت ده، که زیاته وساتي نو ښه خبره ده، څه برایي نشته. خو که دغه سړي د اختر میاشت وکته او دی قاضي ته راغی او قاضي د ده ګواهي رد کړه او سبا اختر نه شو، نو دا سړی به سبا نه اختر کوي او نه به بل چاته وایي چې ما روژه ساتلې ده، بلکې دی به روژه ساتي او دی به بل ورځ اختر کوي، حالانکې دی قرآن کوي، قسم کوي چې په دې خپلو سترګو ما لیدلې ده. خو قاضي چونکې حکم نه وکړ، په هغې کې وجه دا ده چې که ته روژه یوه زیاته وساتې په دې کې هېڅ ګناه نشته. که فرض نه وه خو نفلي وه که نه ودې شوه بس دی. خو که ته فرض روژه په چا پرېږدې او سبا مطلب دی چې عید نه دی، لکه تېر کال چې شوي وو، تېر کال اعلان وشو که نه، بیا په سبا هم چا میاشت نه کته. صحیح ده. نن ماښام به پته ولګي، د مفتي منیب الرحمن صاحب هم پته ولګي، د پوپلزه صاحب هم پته ولګي. هغه خو هر کال پته لګي چې سبا ډېر بخښنه مولوي صاحب، نو دوه خبرې ته پوښتنې لرم. اوله دوی دا ووایي چې لکه دغه کمیټي چې جوړه ده مفتي چې زموږ د مشر لکه هغه د حکومت نه تنخواه نه اخلي، نو دا دومره غټ دغه چې جوړ دی که نه، لکه مطلب هغه د شروع نه 19 کارونه دا ولې نه پرېږدي، 12 کارونه چې موږ په خپل چې واړو نو موږ دا کتل، نو دا چې دی فری اف کوسټ کوي که نه، نو دی به خوري څه اوله د فیملی به څه خوري. یو خو پوښتنه ما ته یو خبر خو دا ده د شورونه دي دې منې بیا دی ولې جګړې کوي، دی بیا ولې نه پرېږدي. د کم تېر شوي کال پې چې لکه فواد چودري وایي چې د حکومت د خوا نه ټیک شوه چې به یې په دې کې خو دومره چې کوم نه دا خو دوی تنخواګانې دي، دا خو په کروڑونو د رسي، نو حکومت به دا پوره کوي که دا به پوره کوي. اوله خو زه دغه تاسو وایي چې دغه په غیر تنخواه نه کار کوي، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بیا فواد چودري زما په خیال څخه غلط دی حکومت. دویمه خبر ده چې بیا زمونږ په پېښور کې چې کوم مفتي صاحب ناست دی، پوپلزی صاحب ناست دی، او هغه چې کومه دا لکه مطلب اعلان کوي چې بھائی نن تاسو روژه ونیسئ، نو هغه ته چې کوم دا پښتانه وروڼه زموږ خویندې زموږ راشي، د مردان نه راشي، د سوات نه راشي، د یو ځای نه راشي، بل ځای نه راشي، او هغه ته باقاعده وایي چې دا موږ لیدلې ده، ټیک شوه، نو هغه هم هغه شهادت چې دی هغه مخې ته دغه کړي چې بھائی دا خو هغه لیدلې ده، ټیک شوه که نه، هغه ویل ده او هغه اعلان وکړي. درېیمه خبره زما ستاسو دا ده مولوي صاحب چې اکثر مونږ کتلي زموږ یوه روژه دوه روژې چې دي هغه په خیبر لکه په پاکستان کې چې کوم دا مونږ خورو دلته پوره کېږي، په سعودي کې پوره کېږي، پاکستان کې چې کوم دي صاحب مونږ هغه دوه روژې چې یوه دوه مونږ لازم خورو. د دغې ګناهګار د دغې ذمهوار څوک دی؟ زمان چغرزی په ډیر جذباتو کې یو سوال وکړو، د جذباتو او درې سوالات وکړل، لکه هغه سوي هغه ریپټ فایر وچلاو. نه مولوي صاحب د ډېر وخت نه لکه ماشاءالله ډېر ښکلې خبرې وکړې، د ډېر وخت سره چې دفاع کوي د دغه د مفتي منیب الرحمن صاحب، او دا د پوپلزی صاحب ګاونډي ناست دی، زړه یې راپړسېږي چې دا د ولس په خلاف خبره کوي. نه دا خلاف نه، دا مسایل نه دي، دې کې لکه زموږ په شان کسان له احتیاط نه کار اخیستل پکار دي چې کوم مفتي صاحب په شان کسان چې هغه هر څه وایي، اوس د هغوی خو دواړه مفتیان دي، دواړه د زموږ لپاره دواړه ګلونه دي، خو خبر داسې ده بیا د حکومت وخت کار دی چې دا دواړه راولي په یو ټیبل کې کښېنئ، ټیک شوه چې بھائی دا یو خبره به په دې موږ او تاسو عمل کوو، حکومت چې څه وایي هغه کېږي مولوي صاحب که نه، ټیک شوه، دا حکومت کار دی، بیا په دې کې بیا نه زما کار دی نه ستا کار دی. د دې سوال سره یو تړلی دی چې دا زموږ د کې پي والا زونل کمیټي چې کومه ده هغه لږه زیاته هایلایټ کول ځکه پکار دي چې مسله همیشه د مسجد قادم علي خان او د مرکزي رویت الهلال کمیټۍ راځي، نو چې زمونږ کوم ما خو چېرته په هغه په میډیاونه کته چې زمونږ کوم دغه ریجنل رویت الهلال کمیټي ده، نو د هغې هغه کوارډینیشن شي او دا خلک چې مسجد قاسم علي خان سره رابطه کوي، نو دوی پکار دي چې هغه ریجنل کمیټۍ سره رابطه وکړي او د مرکزي رویت الهلال کمیټي چې ده دوی په 8 بجې پاسي ولې لکه تاسو خو غریزي علاقې دي خلک به لیټ رارسي که نه، نو پکار دا دی چې لکه تر لیټ ټایمه پورې په ړومبی شپه باندې دغه وکړي. تاسو دی اوله خبره دا ده چې ګوره طریقه کار څه دی، ستاسو سوالونه جوابونه به ټول دې کې وشي. طریقه کار دا دی چې یو مرکزي رویت الهلال کمیټۍ ده، د هغې مفتي منیب الرحمن صرف د هغې چیرمین دی، او ما د مفتي منیب الرحمن باره کې دا ووایي چې هغه فار فری دا سروس ورکوي، هغه د دې شي تنخواه نه اخلي، خو هغه خپله مدرسه هم ده، خپل جومات دی، خپل کور دی په کراچۍ کې، هغه ښه زبردست یو لایر دی، په لا کې د هغه چې کوم کتابونه لیکلي دي هغه یونیورسټیو کې پړاویږي، نو دی پروفیسر هم و، د ده خپله تنخواه مالي حیثیت یې ښه برابر دی، نو هغه زما او ستا خیرات او زکات ته نه دی ناست. دومه خبره دا چې باقي کمیټۍ چې کومه ده د هغې ما ته پته نشته
چې هغه تنخواګانې اخلي که نه اخلي. نه باقاعده یو لیست هغې ایستلی او هغه باقاعده ښودلی دی تېر شوي کال کې تاسو ته یاد دي. دومه خبره چې هلال کمیټۍ چې کوم میټینګ وي نو دا د میاشتې په یعنې میاشت کې یو ځل کېږي. هغې دپاره دی چې لکه ټرانسپورټیشن دی یا فرض کوه جاز ټیکټ دی یا د دې مطلب دی چې یو ځای کېدل دی په هغه خامخا خرچه راځي. نو دا خرچه خو به حکومت خامخا کوي او پاکستان چونکې هغه اسلامي جمهوریه پاکستان دی نو چې کوم مذهبي کارونو باندې خرچه کیږي نو هغې ته ته ایکسپنس یا کاسټ نشي ویلی. باقي دا دی چې که ته فواد چودھری خبرې ته اهمیت ورکړې نو فواد چودھری زم پیژنم او ته یې وایم درته که نه ټیک شو. نو دا دی چې خرچه کیږي. خرچه ولې نه کیږي؟ ما د مفتي منیب خبره وکړه چې تنخوا نه اخلي د دې شي او هغه ما ته په خپله لکه یعنې یو خبره چې زه کوم نو ما سره نور ثبوت نشته خو ما ډایرکټ دنه په خپله تپوس کړی دی. یو کال دی زموږ سره د پاکستان نه د هلکانو د دې سوالونه نه ختمېږي که نه. هلو طریقه کار دا دی چې یو مرکزي کمیټۍ ده بیا په هرې صوبې کې صوبایي کمیټیانې دي او گورنر یا وزیر اعلی د هغې ذمهوار دی چې هغه به مطلب دی دا کوارډینیشن کوي او دا شی به ارینج کوي. بیا د هغې نه لاندې د ضلعې په طور باندې چې کوم ډي سي دی هغه د دې ذمهوار دی هغه د دې مشري هغه به د علماو سره کینی. اوس خبره دا ده چې چغرزی صاحب تا نه به زه تپوس وکړم چې په پېښور کې یو سړي یو جرم وکړو غلا یې وکړه یا فرض کړه یو سړی وویشتو تا هغه سړی ونیو نو ته به یې ملا ته بوځې که پولیس ته به یې بوځې؟ پولیس ته بوځم. صحیح ده. خو که ته په هغه سړي باندې په خپله باندې یو حد نافظ کړې او ووایې چې زه ګواهي کوم چې ما په دې سترګو لیدلی چې دې سړي دا کس وویشتو او تال ته قصاص ته اخلی او دا سړی ته مړی آیا دا حق تا ته شته؟ نه. نو سیم دغه مسله دغه خبره ده چې کومې د کوټ خبرې دي هغه د کوټ دي هغه د قاضي خبرې دي هغه د مفتي خبرې نه دي. مفتي ته بالکل دا اختیار نشته. ښه خبره دا ده چې په پلزی صاحب ته کله هم ګواهان راشي نو دی د چې کومه د پېښور کمیټۍ ده یا صوبایي کمیټۍ ده هغې ته به دا اطلاع وکړي او دی به هغې ته وایي چې ما سره ګواهان دي راشي چې کوم طریقه کار دی کوم حکومت وضع کړی دی حکومت دا طریقه کار وضع کړی هغه زونل کمیټۍ به راشي دی به ګواهي واخلي هغه به دا رپورټ مرکزي کمیټۍ ته واستوي او مرکزي کمیټۍ به اعلان وکړي کیسه ختمه. صحیح ده. خو داسې ولې نه کوي؟ اوس دا خبره نه ما ته پته شته او نه تا ته پته شته چې آیا د پېښور زونل کمیټۍ چې کومه ده یا د صوبه سرحد په لیول د کې پي کې په لیول چې کومه کمیټۍ ده د هغې او د دې منځ کې کوارډینیشن نشته یا یو بل نه مطلب دی چې تعلق نشته یا اخر وجه څه ده؟ ټایم زموږ سره کم دی او د دغې مسلې حل په 19 کاله کې راونه وته نن هم پېښور او د کراچۍ که نه نن هم نه راوځي په دغه ځای باندې به پرېږدو. خو به هر حال اتنټک شی لکه رویت هلال کمیټۍ ده مفتي منیب نه دی. مفتي منیب صرف چیرمین دی چې هغه ته ذمهواري ورکړې ده. ټیک شو. نور رویت هلال کمیټۍ ته په هغه کې لولې علما دي هغه ټول علما غلط نه دي او نه هغه ټول علما دومره په سترګو ړانده دي. ښه جي د مفتي صاحب سره ډېر ښکلي معلومات زمونږ نن ثواب هم کېږي او په ډېر معلوماتو کې د روژې حوالې سره په هغې کې هم اضافه کېږي. نور خبرې به هم د مفتي صاحب نه تاسو اورئ خو وخت شوی دی یو لنډې دمې موږ سره اوسئ د خصوصي ټرانسمیشن کې واپس راځو تاسو سره ملایو.